دی به خپل ګناه باندې خپېمانه وي او دا خپېمانتیا او په دې ګناه باندې جړه او فریاد او ندامت دا د زبردست ایمانی تعلق دلیل دی. जब बंदा अपने गुनाहों पर नादिम होकर आहुजारी करे, अश्क बारी करे, अश्क माना उखी बारी यानी उखी ससवल, उखी ससवल, जो उखी उससई उखी रा बरसे रखी तो ये उसकी हयात ईमानिया की दलील है। वरना वो मुर्दा है जो गुनाह करके शर्मिंदा भी ना हो, गुनाह कई होता और नदामत न की देव मगा शांति ये बस की ومغه شانته روټه خوري ومغه شانته چیس کی ومغه شانته خپل غزي ودشي دا څنګه بندره دا خوش شرمندګي نشته ده دا د دلیل چې د ایمانی له سره مړ دی دا ژوند نه دی. ورنه چې ځانه ګناو شي پکار دی چې هغه په جړا شي الله ته وجاړي 2 رکعات صلات توبه وکي اعظم همت نه کاروالی چې آینده بنه کوم او بیا د الله نعمتونو استعمال کی بیا او یخ وبوس کی بیا چې د روټه اخري بیا ودشي یا صحیح نه پلار خپای د بدر سخر باندې کینی پلار ته خپه ده مور ته خپه ده د بدر سخر باندې یخ وبو باندې د ورشي د بده کور کې شپتی رکی د بده خپل ضمیر ملامت کی چې پلار درنه ناراضه ده مور در ناراضه ده مور پلار کور کې څنګه توسيږي اول بده د مور پلار راضي کوي خوشحالی به بیا بده در سخان تکینی شریف او سعادتمند اولاد دا طریقه ده. دغه شانته حضرت رحمت الله علیه فرمایي چې د شریف او د سعادتمند بندگانو دا طریقه ده چې اول الله راضی کی بیا د سخان باندې کینی، اول الله راضی شي بیا یې خیبوس کی، اول الله راضی کی بیا ډډه وای. د ګناه په نتیجه کې پکار دی چې دته چین ملو نشي، دته سکون ملو نشي ترسو پورې الله راضی کړي نه 2 رکعات نه کړي توبه نه وکي پیمانتیا اظهار نه کړي او دا عمل د ژوند دلیل دی چې د روحاني اعتبار سره ژوند دی. हर वक्त गुनाहों में गंदा रहे और इसको आहुजारी नसीब न हो तो समझ लो कि ये मुर्दा है, सूरतन जिंदा है. कम सड़ी ता जड़ा गोला नसीब नवी खपेमानतिया नसीब नवी या मसलन जड़ा को गैर इख्तियारी अमल दे, जड़ा चीज़ गैर इख्तियारी चीज दे कहा जड़ा शक्ल जोड़ का हदीस पाक के राजी तो उजाड़ा और के जड़ा नदर जी तो जड़ा शक्ल जोड़ का शक्ल को जोड़ो ले जड़ेगा ना कि जड़ा सड़ी न वर्जी जड़ा गैर इख्तियारी दे. बाज वक़्त सड़े غټ غم باندې الله دې مساتی جړه نه ورزي او بعض وخت پوره خبره په جړه غیر اختیاري خبره ده. نو جړه شکل خو جوړولې شي کنه بھائی. دا ماشومان څنګه جړه شکل جوړي؟ ماشومان چې کله دانه پیسې غواړي واړه واړه ماشومان نو څنګه جاړي ته وایي چې د ازمکه په سره اخیسته ده ټول کور په سره اخیسته ده داسې جاړي او چې کله د 10 روپے ګوتو لورشي سمني یو زره مو سترګو کیو خني. دا ما تجربه کړې ده خې په جړه ده ماشوم غنه خو په جړه ده داسې کسړې د کوټې نه باري نو چې داسې ماشوم زړه چوي داسې چل دی خو چې کله هم 10 روپے د لاس لورشي بس هغه لمحه کې جړه ختم شي او سترګو کې یو خمني معلومه ده ټول فراډو ټول 2 نمبري وا. خو موږ تاسو ګورو دا روزانه زموږ مشاهده لري چې د 2 نمبره باندې هم موږ چې د دوکه خورو بار بار دوکه خورو یار ورکه یار پرکی کا یار پیسې ورکه چې خلار شي داسې موږ چې ماشومانو نو کور کې بسنونو ها د چرګي ورکه ها ورکه خو چې ورکی کې چپ شي کور کې بعض وخت سني کنه ماشوم جاړي او حساب پیسې راکا ماشوم خو ماشوم نو دې ماشوم لمور چې د چرګي ها ورکی چې خرڅه کو ورکشه جړه دې ختم شي حالانکه جړه نه یا 2 نمبري وي. مونږ ته پته ده 2 نمبري دي. الله جل شانه هم ته دا حکم راکړي ایبکو دا حدیث پاک حضرت ذکر کړی دی ایبکو فإن لم تبکو فتباکو. ابن ماجه روایت ہے سنن ابن ماجه تاسو وجاړی په خپل ګناهونو باندې او که جړه نه درځي فتباکو